زه دې ته اول له ټولو نه چې پیروډینټل لیګامنټ باندې ځان پوهه کړو چې پیروډینټل لیګامنټ څه ته وایي. وایي پیروډینټل لیګامنټ چې کوم دي دا موږ سره ضخیم فیبروزي منظم انساج دي کوم چې د غاښ د ریښې او الویل هډوکي چې کوم دی د هغې ترمنځ کومه فاصله چې ده پیروډینټل سپیس ترمنځ چې کومه فاصله ده د هغې ترمنځ واقع دی. پیروډینټل لیګامنټ چې کوم دي دا موږ سره ضخیم فیبروزي منظم انساج دي یا کنیکټیو ټیشوز چې کوم دي د هغې نه په لاس باندې پیروډینټل لیګامنټ راځي چې کوم د غاښ او د ریښې الویل هډوکی چې کوم دی یا چې کوم خالیګاه ده د پیروډینټل سپیس ترمنځ چې کومه خالیګاه ده د هغې ترمنځ واقع دی او په دې کې چې کوم دی ایکسټرا سیلولر سبسټانس چې کوم دي د هغې څخه دا موږ سره تشکیل شوی دی. نو بیا په دې کې ایکسټرا سیلولر سبسټانس کې نور موږ سره سبسټانس چې کوم موجود دی هغه یو پکې ګراوند سبسټانس دی همدغه شانتې انټرنټیشیل ټیشوز چې کوم دي یا انټرنټیشیل انسان چې کوم دي او بل چې دی هغه پکې لیمفاټیک ویسلز دي او بل چې دی هغه نرو سیلز دي یا کوم عصبي حجرات چې کوم دي دا دي پکې او اخرنی چې کوم دی هغه پکې فایبر بنډل چې کوم دي فایبرونو بنډلونه چې کوم دي دا پکې ایکسټرا سیلولر سبسټانس کې موجود دي. په دې تصویر کې مونږ کتلی شو چې پیروډینټل لیګامنټ چې کوم دی هغه مونږ سره د غاښ چې کومه ریښه ده او د الویل هډوکی چې کوم دی پیروډینټل لیګامنټ یا پیروډینټل سپیس ترمنځ تر واقع دی. په دې تصویر کې چې مونږ ته ښکاري د پیروډینټل لیګامنټ الویل هډوکی دی مونږ سره همدغه شانتې د غاښ چې کومه ریښه ده دا یې مونږ سره پوښلې ده یا دا مونږ سره چې کوم دی کور کړی دی. Other names of periodontal ligament the periodontal ligament نور کوم نومونو سره یادېږي یا کوم مختلف نمونه چې کوم دی هغه د پیروډینټل لیګامنټ لپاره کارول کیږي. نو په هغې کې چې اول کوم دی پیروډینټل ممبرین دی دویم چې کوم دی هغه الویولر ډینټل لیګامنټ دی دریم چې کوم دی هغه ډیسموډینټ دی څلورم چې کوم دی هغه پیروسیمنټیوم دی او پنځم چې کوم دی هغه ډینټل پیروسټیوم دی او شپږم چې کوم دی هغه ګمپوسس دی. دا شپږ ډوله نمونه چې کوم دي دا د پیروډینټل لیګامنټ لپاره کارول کیږي یا په نور کوم نمونو سره چې یادېږي پیروډینټل لیګامنټ هغه دا شپږ ډوله نمونه دي. نربس اف پیروډینټل لیګامنټس د پیروډینټل لیګامنټ چې کوم عصبي حجرات دي هغه تقریبا په څلور ډوله دي چې په هغې کې اول دی فری نرب اینډینګ دویم چې کوم دی هغه ریفینز اینډینګ دی دریم چې کوم دی هغه کولایډل اینډینګ دی او څلورم چې کوم دی هغه انسکیپولیټډ سپاینډل ټایپس اینډینګ. دا څلور ډوله نرب سیل چې کوم دي دا په پیروډینټل لیګامنټ کې شتون لري. نو د دې یو څخه به ذکر کوو په راتلونکي سلایډونو کې. فری نربس اینډینګ دا د پیروډینټل لیګامنټ یو ډول نربس دی د دې شیپ یا شکل چې کوم دی ټری لایک کنفیګوریشن لکه د ونې چې کوم شاخونه دي د هغې ته ورته شکل لري او د دې سایټ یا موقعیت هغې چې کوم دی هغه along the length of the root د کوم ریښه چې ده د هغې ته ورته د دې اوږدوالی چې کوم دی دا عمره لري او فنکشن چې کوم دی پین ان مینو ریسپټورز دي
د دې وظیفه چې کوم ده د دې فري انډینګ نرو یو وظیفه دا ده چې د درد احساس او دغه شانتي میکینو مایک ریسپټورز په فنکشن باندې مونږ خبره وکړه چې فري نرو انډینګ هغه پین او دغه شانتي میکینو ریسپټورز فري نرو انډینګ چې کوم دی دا مونږ سره سټیمولیټ کیږي د مقابل په دغه شانتي د ګرم او د یخ او دغه شانتي لایټ او ټچ سره چې کوم دی دا فري نرو انډینګ چې کوم دی دا سټیمولیټ کیږي تنبیه کیږي چې کله په دې باندې میکانیکی چې کوم پریشر یا د دویم ډول چې کوم دی د پیروډنټل لیګامنټس نرو چې کوم دی هغه ریفینز کارپلز دی د دې شیپ چې کوم دی هغه ډینټریټیک دی دا هم یو ډول ونه ده هغې ته ورته شکل چې کوم دی دا نرو چې کوم دی دا لري او د دې سایډ چې کوم دی هغه اراوند د روټس اپیکس لکه د دې موقعیت دغه چې کوم دی د دې نرو چې کوم دغه دی اوږدوالی دغه شو هغه تقریبا وایي د روټ اپیکس چې کوم دی همدغه هم ته رسیږي د دې وظیفه چې کوم ده هماغه میکینو ریسپټورز دی دغه شانتي دا چې هم دی هغه وخت سټیمولیټ کیږي کله د په دې باندې یخ همدغه شانتي ګرم شو لایټ همدغه شانتي د ټچ په مقابل کې چې کوم دی دا میکینو ریسپټور چې کوم دی دا سټیمولیټ کیږي یا اکټیو کیږي بل ډول چې کوم دی د پیروډنټل لیګامنټ نرو هغه کولایډډ انډینګ دی د دې شیپ یا شکل چې کوم دی هغه کولایډډ فارم دی په دې تصویر کې تاسو کتلی شئ د سپرینګ په شانتې چې کوم دی تاو راتاو شوی دی هم د دې سایډ چې کوم دی هغه میډ ریجن اف د پی ډي ایل د پی ډي ایل چې کوم میډ ریجن دی یا کوم درمیان دغه چې دی هلته دا موقعیت لري او فنکشن یا وظیفه چې کوم ده هغه ناٹ ډیټرماین یټ او د دې وظیفه چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده پیژندل شوې چې د دې نرو د کولایډډ انډینګ نرو چې کوم دی د دې وظیفه په پی ډي ایل کې څه رول دی یا کومه وظیفه سرته رسوي نور چې کوم د هغې وظیفه معلومه وه خو د دې وظیفه تر اوسه پورې نه ده پیژندل شوې چې د دې وظیفه کومه یوه ده یا وظیفې څه ده اخري چې کوم نرو د پی ډي ایل دی هغه انسکیپلیټډ سپینډل دی دا هم د پی ډي ایل چې کوم دی د هغې نرو یا کوم عصبي حجرات دی دا هم پکې شامل دی د دې شیپ چې کوم دی هغه سپینډل لایک کیپسول تصویر کې تاسو کتلی شئ چې د کیپسول ته ورته شکل لري او د دې سایډ چې کوم دی هغه هم د روټ اپیکس پورې دی او د دې وظیفه یا فنکشن چې کوم دی هغه د میکینو ریسپټور دی دا هم د دې سټیمولیټ کیږي هغه وخت چې کله ګرم همدغه شانتي یخ او د لایټ په مقابل او کله ټچ دغه چې نو دا دغه چې کوم دی انسکیپلیټډ سپینډل نرو چې کوم دی دا سټیمولیټ کیږي چې کله دا د یخ همدغه شانتي ګرم او لایټ او دغه سره سټیمولیټ کیږي یا اکټیو کیږي